أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض آیا ند واضح شوی ند ظاهر شوی آغی خلقتا یرثون الارض چه هغی وارثان گرزیدلی مالکان گرزیدلی دزمکی من بعد اهلها ورستو د اهل د دزمکینا یعنی ورستو د هلاکت د اهل د دزمکینا لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ان دا خبرا لو نشاء کجرت خوخشی زمون اصبناهم وبرسو من دویتا عذاب لرا بذنوبهم بسبب د گناهونو د دوی ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون او مونږ به مهر ولګو په زړونو د دوی پس دوی به بیا نه اوري حق لرا یا به نشي قبلولی حق لرا تلک القرى نقص علیک اے حضور صلی الله علیه وسلم دا کلی چې دی نقص علیک مونږ بیانو پتا باندې من انبائها اغا خبرون د دوی حالات احوال د دوی ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات او یقینا راغلیو دوی ته رسولان د دوی بالبينات په واضح معجزو سرا فما كانوا ليؤمنوا پس نو دوی چې دوی ایمان راوړی وی بما بهاغ سا کذبو من قبل چې تکذیب کړو د هغې مخکې خلقو کذالک یتبع الله هم دقرنګ مهر لګوي الله تعالی علی قلوب الکافرین په زړونو د کافرانو وما وجدنا لأكثرهم من عهد او مغنو مندلی اکثر د دوی لرا اغه ډیرو د دوی لرا من عهد پاغ پورا کولو د وعده باندې و ان وجدنا او یقینا مندلیو اکثرهم اکثر د دوی ډیر د دوی لفاسقین خامخا فسق کون کی نافرمانی کون کی ثم بعثنا من بعدهم موسى بیا ولېږلو منګه وروستو د دوینا حضرت موسی علیه السلام لرا بآیاتنا په معجزو خپلو سرا الى فرعون وملئه فرعون تا او د هغه سردارانو د هغه قوم تا فظلموا بها دوی ظلم وکړو دوی بې انصافي وکړه د دغې معجزو سره د دغې نښو د قدرت د الله سره فانظر پس وګوره سوچ وکا کیف کان عاقبت المفسدین چې څرنګه شو انجام د فساد کوونکو وقال موسى او اویل حضرت موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین بیشکا زیم رسول استاز د جانب د رب د مخلوقاتنا حقیق علی الا اقول علی الله الا الحق مناسب دی ما لرا چې زه ونویم په الله باندې مگر حق وینا لرا یا معنا ده زه کلک یم په دې خبره الله اقول علی الله چې زه ونویم په الله باندې الا الحق مگر حق خبرې لرا
قد جئتكم ببینة من ربکم یقینا ما راتلل کړي دي تاسو ته په واضح معجزې سره د جانب د رب ستاسو نه فارسل معي بني اسرائیل پس ولیږه زما سره پرېږده آزاد که زما سره بني اسرائیل لرا قال ویل دی فرعون ان كنت جئت بآیت کچردتا راتلل کړي وي پس معجزې سره فأت بها نو پیش کړه هغې معجزې لره ښکاره کړه هغې معجزې لره ان كنت من الصادقین کچرته ته یې د رښتونو نه فألقى عصاه پس وګرځوله حضرت موسی علیه السلام همسا خپلې لره هغې لښتې خپلې لره فاذا هي ثعبان مبین نو پس ناڅاپه شوه هغه یو اجدها ښکاره ظاهره ونزع یده او راویستلو لاس خپل لره فاذا هي بیضاء للناظرین نو پس شو ناڅاپه هغه لاس د موسی علیه السلام تک سپین د پاره د لیدونکو